نازولو ستړی مشي دغه تېرو ورځو کې ما دا فیصله کړې وه چې زه به په کالاباغ ډیم باندې یو ډېر اوږد سیریز وکړم، ځکه چې کالاباغ د پښتنو د بقا او د مرګ او ژوند د سوال دی، او دغه شانتې په پاکستان کې د اوبخر د اوبو چې کومه کمې را روان دی، دغه شانتې چې موږ کم زهریله اوبه څښو د هغې حل، واړه لوی ډیمونه، د هغې فایدې، نقصانات، او یو داسې ساینسي دستاویزي او د اعداد و شمار نه ډک به زه یو سیریز ساز کړم چې په هغې به هر پښتون وګړی به هم چې دی نو د هغه به سر خلاص شي په دې مسله، او د پالیسي سازو دپاره به هم چې دی نو بنیادي مواد چې دی نو په یو مختصر شکل کې راشي، هغې کومې فیصلې کړي نو په هغې کې هغې ته اسانتیاوي. خو چې کله ما دغه سلسله شروع کړه او د هغې ټول ویورشپ چې دی نو هغه به د لسو د اتو نه سیوان و، نو ډېر زیات افسوس راته وشو او ډېر زیات خفه شوم چې اخر د دې قام به جوړېږي څه، دا قام څومره د زوال طرف ته روان دي. دا نوجوانانو نه به سړی څه ګیله کوي چې هغه د علي شاه 007 او د دغې خلکو د اثر لاندې دي، خو هغه ډېر سنجیده خلکو، سیاسي خلک چې دي، د هغې دلچسپي چې دی نو ما ته په پښتنو په قام کې معلومه شوه. نو که ما لوز کړی و د هغې هغه ترتیب ما داسې ایښودلي چې بنیادي خبرې په هغه تېرو خپرونو کې چې دی هغه ټولې واضحې شوي دي، خو چې د هغې ځان له تفصیل کېده نو ډېر اوږد سیریز به جوړېده، خو هغه چونکې د چا دلچسپي نشته نو هغه خو آلرډي په هغې کې فاینل شوي دي. اخري خبره پکې د باشا ډیم او د کالاباغ ډیم او د هغې موازنې پاتې وه، نو هغه ما چونکې ژبه کړې وه، لوز مې کړو، نو زه د هغه قرض نه د پښتنو ځان خلاصون غواړم او ډېر د زړه د پاسه دا خپرونه ریکارډ کوم، په کوم کې چې زه تقابلي جایزه د باشا ډیم او د کالاباغ ډیم کوم. باشا او کالاباغ دواړه په انډس د هغې سورس چې دی نوم د ریاسین د انډس دی. کالاباغ په میوالي کې د کالاباغ په مقام باندې به ډب اچولي کېږي، او باشا چې دی نو هغه د امیر باشا ګلګت بلتستان چې دی نو هغلته به ډب اچولي کېږي. بره چې ډب واچولی شي نو د هغې فایده دا ده په باشا ډیم کې چې هغه دا کوم ګلیشر او واورې ویلې کېږي نه هغه اوبه به نه ضایع کېږي. اوس تقابلي جایزه چې کومه ښه دی او کم خراب دی، نو دا ښه او خراب خو د ډیمونو چې دی نو د هغې د فایدو او د نقصانونو چې دی نو موازنه کېږي. فایده څومره ده د یو ډیم، نقصان څومره دی، یو دا په نظر کې اخیستلي کېږي، بل دا ده چې په دې باندې خرچه څومره راځي دا اخیستلي کېږي، او دریم دا ده چې سیاسي لحاظ سره خو څه تاوتریخوالی د قام نشته، دا په نظر کې ساتلي کېږي، او ورسره بیا خصوصا چې دی نو د ماحولیات چې دی نو هغه نظر کې اخیستلي کېږي، او دا ټول څیزونه چې نظر کې واخیستلي شي نو یو موازنه وشي، او په هغه موازنه او اعداد و شمار هغه د چا خبره دود کا دود پالي که پالي، کم ښه او کم خراب دی. د امیر باشا ډیم بنیادي خصوصیات او اعداد و شمار او حقایق چې دا صدارنګ دي چې د بجلی پیداوار د باشا ډیم نه 4500 میگاواټ چې دی نو متوقع دی، او سالانه پیداوار د کال چې دی نو تقریبا 18,000 ګیګاواټ ګنټې چې ورته وایي GWH، یعنی د باشا نه به 4500 میگاواټ پاور جنریشن د هغې صلاحیت دی، او سالانه پیداوار به 18,000 ګیګاواټ ګنټې کېږي. د اوبو د ذخیرې ګنجایش چې دی هغه 8.1 میلیون ایکړ فوټ دی. د اوبو ذخیره 8.1 میلیون ایکړ فوټ چې دا نو دا د اوبو ذخیره ده. لایب سټوریج چې دی یعنی یوزیبل قابل استعمال اوبه چې دي هغه 6.4 مکعب میلیون ایکړ فوټ دی.
څومره ځمکې چې به د باشانه د بخر لاندې راځي زرعي ځمکې هغه تقریبا دي 1.3 میلیون ایکړ ځمکې چې دي دا به وبخر کیږي 1.23 میلیون ایکړ اضافي ځمکه به د اوبو لاندې راشي. د دې د خرچې هغه تخمینه چې ده نو هغه ده تاسو 1,4,4,1,122 ټریلیون چې دی میلیون او 1.4 ټریلیون نږدې ده. په دې کې د ځمکو قیمت چې په کومه دا کېږي چې د کومو خلکو ځمکې راځي او د پناهګزین چې کوم د هغې نه متاثره کېږي د هغې منتقلي نو دا ټوله اخراجاتو کې دا پکې شامل دي او د دې توقع دا ده چې دا به مکمل کېږي په 2029 کې. پایده چې دي نو هغه دا دي چې اوبه به ذخیره شي، موسمونه به خپل حد ته راشي، نارمل به شي. د رد و بدل په موسمونو کې چې دی نو هغه به چې دی نو دا کم موسمیاتي ماحول چې جوړ دی، ماحولیاتي تبدیلي، نو دا به په قرار شي. د باران اوبه به ذخیره کیږي او کم ګلیشر یا واورې چې ویلې کیږي نه هغه اوبه چې دی نو هغه به هم چې دی نو ذخیره کیږي او دغه شانتې د سیلاب اوبه به هم په دغه کې جمع کیږي او کله چې بارانونه نه او د اوبو قلت وي نو د اوبو ضرورتونه به پوره کیږي او د بجلی پیداوار خو 4500 میګاواټ هایډرو پاور چې دی د اوبو د پن بجلی چې ده 4500 میګاواټ ده. زرعي ترقي چې ده یقینا دې سره تړلې ده، معاشي او سماجي ترقي چې ده هغه هم دې سره تړلې ده او دې سره به نوې انفراسترکچر جوړیږي، امارات به جوړیږي، آبادی به کیږي، نوې کمیونټیز به مخې ته راځي او مقامي کمیونټیز ته چې دی نو هغې ته به چې دی نو د روزګار نوې مواقع چې دي هغه ترلاسه کیږي. د دې نور چې دی نو هغه آبي حیات دی، سی فوډ چې ورته موږ وایو، یعنې د اوبو د سی فوډ سمندر ته خو د اوبو سره مایع شو، مایع پروري شوه او دې نه علاوه نور زمونږ داسې جاندار دي او داسې نباتات دي، بوټي دي، ساګونه دي، میوه غلې په شکل کې چې هغه د دې نه راځي. اوس به موږ راشو کالاباغ ته او هغه به د اعداد و شمار او د ساینسي اعداد و شمار د حقایقو په تناظر کې به وګورو. د کالاباغ نه د بجلی جنریشن چې دی نو 3600 میګاواټ، 4500 میګاواټ باشا دی، 3600 میګاواټ چې دی نو دا کالاباغ دی. د اوبو ذخیره چې ده نو هغه هم چې دی نو موږ سره راځي د کالاباغ په مقابله کې کم راځي او قابل عمل قابل استعمال د اوبو یوزبل واټر یا لیویبل واټر هغه هم چې دی نو موږ سره د کالاباغ د باشا په مقابله کې کم راځي. 14,000 هکټر زرعي ځمکه چې ده نو دا به د بخر لاندې راځي. دا تعداد د 14,000 نه د 4,000 هکټر پورې هم چې دی نو دا مختلف وړو منصوبو د وجه نه بیا مخکې تللی شي. تقریبا 83,000 خلک با جزوي یا مستقل طور چې دی نو د دې نه متاثره کیږي. سیاسي مخالفت یې ډېر زیات دی. په سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان درې واړه صوبې خلاف دي او دا یې خپل وجوهات دي، هغه تاسو سره ما شریک کړي دي. د اوبو چې دي نو د هغه د اپاشۍ دپاره د هغې بهاو کې به کمې راځي. سیلابي اثرات چې دی نو هغومره هغه کنټرول کې نشي راتلی څومره چې هلته راځي. خاوره چې ده هغه به خرابیږي او په ځمکه کې به مالګه چې ده هغه سیوا کیږي او ماحولیاتو ته نقصان ډېر دی، انساني آبادۍ ته نقصان ډېر دی، سیلینټي او دا څیزونه به راځي. د ډیم تل چې دی هغه به ډکیږي، عمر یې چې دی نو هغه به کمیږي.
اندازتاً خرچه چې وان هغه 15.9 بلین ډالر وا د 1970 او د 1980 په منځ کې. اوس خو پکې وخت تیر دی او ګرانۍ راغلي دي. پیدې چې کوم دي نو 3600 میگا واټ بجلی ده. اضافي اوبو د ذخیرې گنجایش دی. دا وورینې اوبه چې کوم را رواني باراني وورینې نو د هغې سټوریج دی هماغه ټولې پیدې تاسو ته مو ویو هغه په عداد و شمار کې د باشا ډیم نه کمې دي. سند مخالفت چې دی نو پټیل دی هغه د ډیلټا د سمندر نه نمکینې اوبه چې سمندر ته اوبه نه ځي اوبه کمې شي ابا واپسې کېږي هغه ډیلټا او د سند ځمکه چې دا ابا بنجر کېږي. بلوچستان په اخري ټیل دی هغې ته به اوبه کمې رسي او د اوبو چې بیک بو کېږي د کاراباغ هغې کې به پېښور نوښار مردان صوابی چارسده د دې ټول د ډوبېدو هغه چې دی نو امکانات دي. قدرمندو غټو خبرو ته کرا چې موږ وایو موږ سره د بجلی مسله ده نو بادشاه موږ ته 4500 میگا واټ راکړي کالاباد 306 میگا واټ راکړي. دا اوبو ذخیره کول زیات دي. ډیم د شګې نه خټې نه ډکېږي نه عمر یې زیات دی خرچه پې کمه ده سیاسي اختلافات پې نشته. نو که کم خلک د وړو ډیمونو خامخا مخالفت کوي او یا ورته هغه ټیک نه ښکاري چې ثابته ده په دنیا کې او خامخا ضد کوي او غټ ډیم نو باشا ډیم دی. بیا که څوک ضد هم نه کوي نو دا یاد ساتئ چې باشا ډیم هم زموږ دپاره د پاکستان دپاره د مرګ او د ژوند سوال دی. په هر لحاظ باندې وایبل پروجیکټ دی ښه پروجیکټ دی د ګټې پروجیکټ دی. ګزارش دی چې باشا ډیم باندې د زر تر زره کار سرته ورسي او دا دې مکمل شي زموږ د غټ ډیم مسله به هم حل شي او 1500 آیډنټیفاید واړه ډیمونه چې دي هغې د کار شروع کړي شي. اجازه غواړم. الله